أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 33 نمبر آیت تے رسول توبہ 33 نمبر آیت. پدې 33 نمبر آیات کې دو مسئلے اهم ذکر کیږي. یو مسئله د نبی عليه السلام د پیغمبري تصدیق ذکر کیږي چې نبی عليه السلام واقعي پیغمبر دی او دې ته په اصطلاح د مفسرینو کې صداقت د رسول هم ویل کیږي. د نبی عليه السلام تصدیق بلته کې ذکر شي الله تعالی تر طرف نه دا پیغمبر دی. دویم دا مسله ذکر شي چې دغه پیغمبر سره الله تعالی قرآن را لېږلی دی او دغه پیغمبر او قرآن د دې لپاره دنیا ته راغلی چې ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، چې دغه اسلام او دین په ټولو دینونو باندې غالب شي. نو غاټي خبرې به کې صداقت د رسول او دویم د اسلام د غلبي بشارتونه خوشخبریانه وي. الله تعالی وی هو الذي الله غزاد ته ارسل لګلای دی رسوله پیغمبر خپل بالهدى په هدایت سره. هدایت نه مراد قرآن دی. دغه پیغمبر د قرآن سره راغلی دی، قرآن تعالی ورکړی او دنیا ته راغی. ودین الحق ابدین حق سره، حق دین د اسلام دی او نور دینونه ټول باطل دي. لیظهره د لپاره چې غالب کې د دین لره، د اسلامي دین لره، علی الدین کله په ټول دینونو باندې چې هغه باطل دینونه دي. اسلام په نور دینونو باندې باطل دینونو باندې غالب کی. ولو كره المشركون، اگر چې مشرکان خلک بد ګڼي، هغوی د اسلام د غلبې نه سخت تنګ دي او د اسلام د غلبې نه هغوی ته ډېر مشکلات دي، نه شي برداشت کولی. لیکن الله تعالی اراده رسې کړله چې اسلام به غالب کیږي. د دې غلبې وضاحت مخکې موږ څه کړی دی. د هغې لنډ حاصل دا دی چې اسلام به څنګه غالب کیږي په دنیا کې. یا خدا د شردین د دې غلبې نه مراد جزیرة العرب دی چې په هغه زمانه کې نبی علیه السلام زمانه کې جزیرة العرب باندې اسلام غالب. دویم احتمال دا دی چې دا غلبه دلایلو ده چې په دلایلو کې اسلام همیشه دپاره په نور دینونو باندې غالب کیږي او باطل دینونو څخه چې کله د مسلمانانو مناظرې بحثونه راځي نو چېرته به همداسې ونه شي چې مسلمانان د هغې په مقابل کې پاتې راشي، بلکې د هغوی دلایل بالکل منګړت اخوا دیخوا کمزوري دي. د اسلام په کلکو دلایلو سره ثابت دی، نو په دلایلو په میدان کې اسلام همیشه غالب کیږي. دریم قول پکې دا دی کوم چې معرف القرآن نقل کړی دی چې دا غلبه د اسلامي حکمرانۍ ده او دا په اعتبار د اکثرو زمانو سره هم اسلام غالبي. لکه نبی علیه السلام زمانې نه راورسه تقریبا 100 کال پورې اسلام واقعي په دنیا باندې غالب و، په اصلي نقشه کې غالب و موجود و. لیکن خلکو چې کله غفلت شروع کړو د خپل دین د زده کولو د عملي کولو نه ورو مخ اړه او غافله کېدل د کفارو سازشونو په بنیاد باندې، نو اسلام زوال ته روان شو او د دین د عقاید او د اخلاقو د کمزوري کېدو په وجه باندې مسلمانان خود به خود کمزوري ثابت شو. چې د هغې دپاره تاریخي حوالې دا دي چې کله مسلمانانو دغه عروج او ترقي کافرانو ولیدله او د دې خلاف منصوبې سازي کړلې، نو په یورپ کې 4 قسمه عقاید چې کوم دي د هغې بنیاد کېښودی شو چې دغه عقاید په دې خلکو کې مشهور شي او رایج شي چې د کومې عقیدې نه مسلمانان متاثر کېږي نو ډایرکټ په هغې ته نقل کېږي، هغې ته باوړي. او دویمه دا ده چې کله عقیدې مختلفې نو پیدا به د کفارو په نسبت باندې دا وي چې دا خلک به چېرته کې د دې اتفاق نه راځي، همیشه دپاره په اختلاف کې پراته وي. د اسلامي فکر او د اسلامي نظریې په مقابل کې دوی 4 نظریې پیش کړلې. یوه نظریه یې د لیبرالېزم جوړه کړله او د لیبرالېزم عقیده دا وه چې هر سړی به شخصي ازادي د څاروي په شانته کې به ګرځي، حرام حلال جایز ناجایز دې ته به نه ګوري او بل چا کې به هم څوک کار نه لري چې بل کس ناجایزې کولی ګوتې به نه وروړي ځکه چې بیا دغه ازادي خرابېږي، داسې یې پرېږده وجه سریږي د څاروي په شانته. دا عقیده تقریبا په ټوله دنیا کې فلحال رایج ده. د لیبرالېزم د شخصي ازادۍ والا عقیده تقریبا اکثري دنیا کې بلکې په ټوله دنیا کې رایج ده.
دویم عقیده دوی د نیشنلیزم کې خاطر د قوم پرستی چې بس اهلیت پرستی یا قوم پرستی یا نیشنلیزم د دې عقیدې اصول دا دی چې بس د خپل ځان او د خپل قوم نه بغیر چې هیڅ چاته د انسان په نظر باندې ونه ګوري په هر چا باندې خپېږ د مخکزه او جایز ناجایز حق نه حق د مګور د هغه هر څه ضبط کوه دې ته ویل کېږي نیشنلیزم دې ته ویل کېږي قوم پرستی اهلیت پرستی دا عقیده هم په دنیا کې رایج چې په ځینو ځایونو کې په نیشنل په نوم باندې ځینو ځایونو کې د خلقیانو په نوم باندې ځینو ځایونو کې د کانګرسیانو په نوم باندې په مختلفو نومونو کې سره په دنیا کې دوی کار کوي لګیا دي او دا ټول اسلام خلاف لګیا دي بل عقیده د سوشلیزم جوړه کړله سوشلیزم عقیده دا وایي چې یاره په دنیا کې چې کوم څه موجود دي د سوشلیزم لړن کلیه اصول دا د جزار زن زمین شریک یعنی په دنیا کې په موږ داسې ژوند تېروو چې زموږ مالونه او دغه شان د زمونږ ځمکې او دغه شان د زنانه د به مشترک د چا به شخصي زنانه هم نه شخصي کور به هم نه شخصي ځمکه به هم نه دې چې د سوشلیزم ویل کېږي دا به روس کې نافذ و چاینا کې څه زمانه نافذ و پاکستان کې هم څه وخت کې د لپاره ډېر جنګونه شوي دي ډېر کارونه پکې شوي دي چا مانو چا نه مانو بیا نافذ نه شو د دې خلکو د ژوند اصول داسې دي چې یاره موږ د انسان د ژوند اخرنی هدف دا دی چې انسان درې څیزونه حاصل کړي خو پراخ او ډېر حاصل کړي یو ځمکه یو کور او دغه شان د کې پیسه او زنانه دا څیزونه ډېر برابر شي او هغوی بیا فارموله هغې دپاره دا ویل چې هر سړی به داسې کار کوي چې 8 غنټې به ډیوټي کوي سرکار دپاره سرکار به هر چا ته 3 ټیمه روټۍ ورکوي او یو کمره کور به ورته جوړوي دغه شان د کې زنانه چې کومې دي نو دا په داسې لیول باندې چې بس کله د یو سره تلی کله د بل سره تلی چې خپل زنانه نه دغه شان اولاد باندې دا نظام به روس کې هغه وخت ناکام شو چې کله د افغانستان په جنگ کې دوی ماته وخوړل ګودامونو کې هم ور ولګېد سخت مشکلاتو سره شکار شو حکومت ته سونه شو د خلکو سره به یو روپۍ نه وځي چې حکومت لکار کا حکومت په ډوډۍ ورکوله عاشي ناکام شو او بیا ټول دنیا ولیدله چې سوشلیزم ناکام نظام دی په دنیا کې دین سره سخت ټکراو دی په دنیاوي لحاظ باندې هم چلیږي نه او دریم نظام د کمونیزم دی د دهریت والا عقیده چې یاره بس هیڅ مذهب قایل مشه او داسته چې روان دي نو بس دې تپوس نشته دی ځکه دا ټول کار تعلق د زمانې سره دی نعوذ بالله نو په دنیا کې هم دغه عقاید چلیږي د اسلام خلاف روان دي بیا به دې نه وروسته چې کوم دی دا خو د اسلام خلاف غاټې منسوبې شوې مسلمانانو کې داخلي منسوبې شولې د دې نه وروسته په مسلمانانو کې دن اندروني فتنې هم ډېر رابرسېرې شولې ځینې زیاتې فتنې چې کوم دي کم چې په عربو کې ډېر رایج دي هغه د عراق نه شایع شوې کم چې کنز العمال ولسم جلد کې نبي علیه السلام د هغې پیشنګویي هم کړې وه چې د عراق نه به دا فتنې برسېره کېږي ځینې فتنې د ریاض نه برسېره شوې د نجد نه او په عجمو کې چې کومې فتنې را برسېره شوې نو عجمو کې هم ډېرې را برسېره شولې خو په عجمو کې چې کوم خطرناکې فتنې دي نو هغه یو فتنه د نیچر عقیدې ده کم چې اوس په الحال په غټو غټو ملکونو کې د دوی خلک شته دی په غټو وحدو باندې دي او دوی د فطرت عقیده لري دوی داسې وایي چې کوم څیز عقل یې وجود نه راخلي نو هغې وجود په حقیقت کې هم نه جنت جهنم پورې صراط اعمال و تلل د دې خبرو خو قایل نه دي د فرشتو د پیریانو د وجود هغه خلک قایل نه دي او دا به د تعلیم یافته طبقه کې دا خلک ډېر مخکې تللی دی نو دغه شان ده کې دا خلک چې کوم دی د اسلام خلاف لګیا دي اسلام غالب کېدل تسلیمولی نشي لیکن مخکینی تاریخونه چې کله مطالعه کې زر کاله خوشه مخکینی تاریخونه داسې سلسلهوار اکثر زمانو کې به اکثری وختونو کې اسلام غالب شوی او غالب کېږي به د ځینې علماو رای دا ده چې دا لیظهره علی الدین کله دینه مراد ټوله دنیا ده او په ټوله دنیا کې چې اسلامي نظام راځي دا به د عیسی علیه السلام په لاس باندې نافذېږي دا د عیسی علیه السلام زمانې طرف ته اشاره ده لیکن معرف القرآن ذکر کړی دی چې دا غلبه د اسلام په نورو دینونو باندې دا په اعتبار د اکثرو زمانو سره د اکثرو زمانو کې به اسلام غالبي منځ کې به د زوال سره مخامخ کېږي ولو کرح المشرکون اگر چې مشرکان خلک یې بد ګڼي کافران دا تسلیمول خو خولی نشي هغوی د اسلام د غلبې نه ډېر زیات تکلیف ذهني طبعي طورې بد ګڼي لیکن الله تعالی دغه خلکو طبیعتونو ته نه ګوري يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل
دا اوس بله مسله ذکر کیږي مخکې نه تاسو واورېدل چې یهود او نصوارا د مسلمانانو دشمنان دي د هغې سره د جنګ کولو امر نبي علیه السلام ته میلاو شو جنګ ورسره وکړي نو اوس دې ځای کې د هغې دپاره اسباب ذکر کیږي یو دا ذکر کیږي چې یاره دا ولې د جنګ مستحق دي مخکې موږ ویلو ډېرو مسلمانانو شک و چې دا خو تورات مني انجیل مني الله مني دې سره به جنګ کول څنګه وي دا خو صحته پورې مسلمانان معلومیږي دی خو د توحید او د ایمان دعوی لري دا به څنګه جایز وي نو هغې نه وروسته موږ ویلو چې په دې صورت کې به تقریبا سورې توبه کې به 14 وجوهات د اهل کتابو د سره د جنګېدلو ذکر شي چې 14 کفریات داسې شته چې په اهل کتابو کې موجود دي او دغه کفریات چې بچا کې دغه سره جنګ کول پکار نو ځینې کفریات په دې ځکه کې به ذکر شي دویمه دا ده چې هغوی اهل کتاب زموږ دشمنان دي او په دې دشمنانو کې داسې قبیح صفتونه موجود دي خراب صفتونه شته دي چې مسلمانانو ته ترغیب او تعلیم ده چې د دې صفتونو نه تاسو ځان وساتئ هسې نه چې تاسو په دې مرض کې اخته شئ نو چې کله تاسو په دې مرض اخته شوئ نو ستاسې حکم به په شان د اهل کتاب وشي څنګه چې هغوی د دین نه بهر تاسو باندې سي بهر شمارېږي الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان تاسو ایمان راوړلی ان کثیرا من الاحبار والرهبان یقینا ډېر د عالمانو نه او ډېر د عابدانو عبادت کوونکو خلکو نه چې په ظاهره باندې ته ګورې نه هغه به عبادتونه کوي نیکان خلک به معلومیږي لیکن حقیقت به دا وي یأکلون اموال الناس دوی خوري مالونه د خلکو بالباطل په باطله طریقه باندې یعنې هغو حق نه کېږي او دوی ته مالونه وهي به چلونې ته وهي چلونه ورسره کوي احبار رهبا او دغه شان د کې عابدان د خلکو مالونه چې وهي نو د وهلو طریقه یې معرب القرآن داسې ذکر کړې ده چې اکثري طریقه دا ده چې دوی احکام خلکو له بدلوي شرعي احکامو کې ترمیم کوي یا ډېر مسایل داسې دي چې د چا د قوت او د پیسو په وجه باندې پټوي تاسو به سوچ کوئ چې داسې مسایلو باندې پټولو به څه فایده وي د ځینې مسایلو پټولو به څه فایده وي نو ګوره تورات هم مستقل کتاب د صحیفه نه ده انجیل هم مستقل کتاب دی دا صحیفه نه ده او کتاب دې ته وایي چې په دې کې به د ژوند تمام نظام موجود دی تمام نظام کې یو نظام د حکمرانۍ دی نو په دې کې به ډېر مسایل د حکمرانۍ سره تعلق لري د نظامیاتو سره تعلق لري او چې کله نظامیاتو سره تعلق لري او باطل حکمران په حکومت باندې قابض شي نو هغه د آسماني کتابونو د دغه احکامو خلاف چلیږي لکه مثال په تور باندې په آسماني کتاب کې به د زنا حرمت حکمران او فاسق فاجر سړی زناکار وي یا داسې ده چې په دغه کتابونو کې به د سود حرمت دغه حکمرانان به سود کوي داسې نور ډېر مسایل دي نو حکومت به مجبوره شي دغه حکمران طبقه مجبوره شي چې د علماو له پیسې ورکړي او داسې دنیا پرست خلک د ځان سره واخلي چې هغه ورله د احکام د مساري بدلي کړي چې دا داسې نه ده داسې بدل تعبیر وله وکړي او بلې طریقه باندې پیسې واخلي دغه شان د عوامو په منځ کې چې کومې فیصلې راځي د قضاوت او د فیصلې چې کومې راځي د عدالت او د قضاوت فیصلې نو په هغې کې هم رشوت واخلي حکم بدل شي لکه څنګه چې د نجران مشهوره واقعه ده چې په نجران کې د نبي علیه السلام په زمانه کې یو کس زنا وشوله سړی ډېر مالدار نو دوی چې کوم عالم و هغې ته یې ښه ډېرې پیسې ورکړلې او هغه حکم بیان کړ چې یاره بس آسماني کتابونو داسې لیکلي ده چې یو 2-3 څپېړې چې ولور کې دا وله پوره دي لږه زمانه بعد یو غریب نه زنا وشوله خلکو غریبتار یهودیانو گرفتار کو اسلامي عدالت ته پیش کو او خپل مشران ته ویل چې تورات مطابق ته سزا واوروي چې څه حکم یې نو دې غریب ته ځونه پیسې نه وچلته ورکړي وي زموږ عدالتونو شان چلو نو هغه عدالت فیصله واوروله چې د اول دی رجم شي او بیا د هغې نه بعد د رجم نه دی ورته زیات نور سزا ته هم واورولی شي د رجم نه دی زیات کار ورسره نور هم وشي یعنې د توهین دی هم وشي چې ولې غلط کار کړی دی نو خلک شکی شو چې مخکې د دې نه لږ وړاندې خو ته بله فیصله راولي وه چې څپېړې وله ورکوي اوس وایي چې رجم یې هم کوي د هغې نه اخ اوس نور هم داسې سزا وله ورکوي چې د هغې نه ورخ وایي توهین یې وشي نو په دې کې دا فیصله نبي علیه السلام ته راغله او نبی علیه السلام فیصله دا واوروله چې په آسماني کتابونو تورات کې هم د رجم حکم موجود دی او دغه مخکینی کس دی هم رجم شي او دا دی هم رجم شي نو دې طریقه باندې دې پیسې اخیستلې دا قبیح صفتونه دي په دې سره یو خدا پیسې حرام دي نو دې پیسو د جمع کولو هغه وبال به وروسته ذکر شي خو دویم نقصان دا ده چې په دې طریقه باندې خلکو نه دین ورکېږي دین ته خطا شي
ځکه دا ناجایز فتوا چې کله راشي نو هغه خلک چې په کتاب باندې عمل کول غواړي هغوی ورخطا شي چې دا څنګه فتوا رااله دا به جګونې دسي هغه شان فتوا مشهور شي نو دا خلک د دین د اړولو لپاره د ګمراه کولو لپاره یو زبردست سبب جوړیږي نو په دې ځکه کې دا مسله ذکر کیږي چې د اهل کتاب خلک څنګه گمراه شو څنګه بیلاری شو دا مسله سره هم اشاره بیان شو د اهل کتاب دا احوال ذکر کول او مؤمنان مخاطب کول چې مؤمنان او عالمان او عابدان د يهودو چې کوم دي د خلکو مالونه خوري دغه اشاره دی خبره د تفسیر مظهری وای دی کې دی خبره ته اشاره ده چې په دې امت کې هم د خلک را پیدا کیږي چې دنیا سره به محبت ډیر لري او دا به عالمان همي او عالمانو کې وي او دا په عابدانو بزرګانو کې چې کوم خلکو ته بزرګان ښکاریږي خلک به خطا کیږي په دې کې هم د خلک موجودي نو یو عوامو ته خبرداري ده چې په دې لاره کې به حساس اوسئ کې پټو سترګو به دا چې خبرې نه توګ نه کوي او دویمه خبردار دغه خلکو ته خطاب دی چې خلکو تاسو چې کوم پیسې به د لاره کې واخیستلې دغه پیسې تاسو د پاره زبردست وبال لې او په دې کې تاسو هیڅ فائدہ نشته نو اسلامي تاریخ چې څومره مطالعه کې نو دغه خلکو نه ډک دي دغه غدارانو نه ډک دي چې هغه د اسلامي رنګ او د اسلامي پېښه کې دنه د کفر د پاره ډېر زیات کارونه کړي دي ډېر حد کړي دي مخکې چې کله برتانویان په دې علاقه باندې قابض هندستان کې یو عالم محمد حسین بیٹالوی چې دې بیٹالوی داوا وکړه چې د قرآن او د حدیثو نه ورخ هیڅ شی نه منم او د باقي علماء ټول کم چې د انګريزانو خلاف jihad کا او دغه خلاف فتوا ورکړه د خلک قرآن او حدیثو نه باغیان قرآن او حدیث نه مني د په دې موضوع باندې یو کتاب ولیکو الاقتصاد په مسائل الجهاد د جهاد په موضوع باندې کتاب ولیکو په دې کې ولیکل چې د انګريزانو خلاف jihad کول د غداری ده د خیانت ده د حرام دي کم کسان چې د انګريزانو خلاف jihad کوي په ایشیا کې په جنوبي ایشیا کې نو دا خلک د قرآن او د حدیثو سخت دشمنان دي فتوا جاری کړله او دا ولا د وکټوري کمپریس چې دی هغه ولا چاپ کړه کتاب او ټول دنیا کې خور شو د دغه نه علاوه دا هم ولیکل چې زما کوم ملګری دي چې کوم چې په قرآن او حدیثو باندې عمل کوونکي خلک دي نو ولدا بالکل معتدل خلک دي دیندار خلک دي بدلی کې دا سړی نشته د انګريزانو خلاف دی په فخر سره ولیکل چې زمونږ ملګرو کې دا څوک نشته د انګريزانو خلاف د دغه نه علاوه چې کوم دي نور زګینو کوم داسې ډیر ناجایز شوی دي سرسید احمد خان د دې لپاره مستقل کار شروع کړ چې عیسایان او يهوديان او مسلمانان د دوی مور درې ځامن دي او دا ټول جنتی خلک دي او سوچ په يهودي مان یا عیسائی مان په دې علاقو کې گزار کوي د رسېدل خبر ورور چې وجني او د خبر ورور خون او قتل دا ویل جرم دی بلې طریقه باندې هغه ډیر کتابونه ولیکل او ډیر خواري شروع کړل بیا هغه نورسته د بدی خبره خواري وکړل چې یاره جنت او جهنم نعوذ بالله نشته دې د فارج خلک ډاډه شي او دین باندې عمل کول پرې د کافرانو غونډه کې سوچ شروع شي نو د دنیا تاریخونه د داسې قدارانو نه ډک نورم داسې بې حسابه شته دي ته هر دور کې چې کوم دي عجبه خلک در شوی دي عجبه فتوی ور کړی دي نو دغه خلکو قباحت ذکر کیږي او نبی علیہ السلام نو داسې خلکو پیشنګویانې کړې وي نبی علیہ السلام ویلو چې دا علما چې کوم دي د بدري قسمه باندې دي یو حق پرس علما دي حق پرس دي دا وایي چې بدین باندې کلک عمل کوي که څوک خبر کیږي خوشحالي نه د چانه پیسې خلینو چا دباو لاندې راځي نه د چانه ستمه کیږي بس بخبل غربت او بخبل حال باندې صبر دی نو لا حق پرست امام ابن تیمیه رحمه الله مجموع فتاوا کې لیکلي دي چې د حق پرست خلکو پہچان دا د عوامو ته چل خوي تاسو چې حق پرست خلک معلوموي نو پہچان یې وي دا دی چې دا وخت لوی باطل به معلوم کړي باطل معلومول اساني لکه یو زمانہ کې روس غټ باطل او یو زمانہ کې چې کوم د اقوام متحده امریکایان غټ باطل قوت او داسې بدلیږي را بدلیږي کله یو شي کله بل شي نو د اسلام غټ دشمن به معلوم کړي د ټیم کې د اسلام سره بر سره بیکار غټ دشمن په عالمي دشمن څوک دی معلوم کړي چې کلم دا معلوم کو دا غینه بعد به د حقوقي غش سي کوي چې بکم ځای کې لګي بچا باندې لګي نو چې بکم ځای کې بچای غش لګیدل دغه سره په حق باندې دغه حق پروت وای دا لن علامات لن پہچان دي او چې کله رنگ روغن ډیر برابر او په ټوله میډیا باندې خورو هر ځای قدر خو د باطل غش به نه لګیدل ته پوه شې چې یو منصوبه یو سازش د لاندې پټ شوی دی او دا یو چل غونته کې معلومیږي دویم قسم علما هغه دي چې کوم مداهنین دي مداهن دي دا وایي چې غلط دین چاته نه بیانوي
لیکن حق دین بیانول او رښتیا خبرې کول دا ډېر ګران کار دی. نو ځان د خپل ځان د خپل سہولت د پاره د خپل آرام ژوند په خاطر باندې د اچا خلاف د هیڅ یو باطل خلاف هیڅ خبره هم نه کوي، خاموش پاتې کېږي چې یاره بس حالات ټیک نه دي ځان له کار نشو کولی. دا مداهنین دا خلک ګناهګار خلک دي، او دا اولني دا خو جنتي خلک دي، نیک خلک دي. دریم قسم چې کوم دي هغه علماء سو دي. علماء سو دي ته وایي دغه ته ویل کېږي چې کم دغه د دین په عوض کې پیسې اخلي، احکام بدلوي، پټوي او د کفر ترجمانی کوي، کفر ته لارې جوړوي، دلالي کوي، دغه ته علماء سو ویل کېږي. دغه د اسلام نه بهر شمارېږي. الله ویل یاکلون دوی خوري اموال الناس مالون د خلکو بالباطل په باطل طریقه باندې ويصدون عن سبيل الله دوی بندي خلک د لارې د الله نه. مکه موږ ویل چې کوم مسالو تعلق چې د نظام او د حکومت سره هغه بدلی او ناجایز خلک ته خی باغی کی، نو کوم خلک بس صحیح لار باندې عمل کوي هغه خطا کوي چې تاسو د لار باندې مرزي د اسلام نه دی. دا د دې پیسو را جمع کولو او د باطل طریقه باندې پیسو اخیستلو د خلکو د بیلاری کولو هغه قباحت نشو. اوس دا کار دوی ولي کوي او د دومره جهنم د ځان اچ ستر د پوی کار ولي کوي؟ وجه دا چې دوی د دنیا د پیسو سره د مال سره محبت ته د بنیادی سبب د مال محبت شو. نو بده باقی حصہ د آیات کې د مال قباحت ذکر کیږي. الله فرمایي والذین حق کسان یکنیزون الذهب چې را جمع کوي سره زر والفضه سپین زر ولا ينفقونها او دا نه خرج کوي په سبیل الله د الله تعالی په لار کې فبشرهم دې تزر ورکه بعذاب الیم عذاب دردناک سره. دې ځکه کې د هغه مال قباحت ذکر شو چې اگر چې دارا جمع شوی په حلاله طریقه باندې دی لیکن هغه نه زکات نه دی ورکړی شوی، نو دغه خلکو ته الله تعالی وایي دردناک عذاب خبر ورته ورکړه. نو چې کم مال جایز دی او زکات به ور نه کړی شي هغه انجام دا شو. کم مال چې په حرام را جمع شوی او د اسلام په سر باندې سودا شوی نو هغه را جمع کول او د هغې برخو بیخي ښکاره شو، بیخي واضح شو چې هغه خو ډېر زیات دی. الله تعالی وایي یوم په هغه ورځ باندې یحما چې دا غلی به شي علیها په دغه مال سره دوی فی نار جهنم باندې اور د جهنم کې. یوم په هغه ورځ یحما چې ګرمیږي به دغه مال علیها فی نار جهنم په دوی باندې په اور د جهنم کې په توک ونه بیا به دا غلی شي بیا به دې سره جباههم تندیر دوی. کم مال چې ناجایز را جمع کړی دی یا جایز دی خو زکات نه دی ورکړی په هغې سره به تندي داخله کېږي. دا مال به د جهنم په اور کې ګرم شوی. وجنوبهم او د دوی اړخونه وظهورهم او د دوی شاګانې. ماری پر قرآن ذکر کړی دی چې د شاګانو او تندو د اړخونو ذکر کولو نه مراد یا دا د ټول بدن به داخله کېږي او یا دا د چې د دې درې اندامونو درې اړخونو دا ذکر په دې اعتبار سره وکړو چې د بخیل سړي علامات دی چې کله د الله تعالی په لار کې د خرچې کولو مطالبه وشي چې د دین د ترقۍ دپاره د الله تعالی په لار کې پیسې ورکړه، نو دې په اول سر کې تندې ترې وکړي. نو الله تعالی وایي تندې به هم وداغلی شي هلته. بیا چې کله په هغې باندې ونه شي نو بیا ډډه راوګرځوي، یو طرف راوګرځوي او سیده سړي ته نه ګوري، کم کس چې پیسې غواړي هغه ته نه ګوري، ډډه یې وداغلی شي. د هغې نه بعد دا غل روان شي او شا راوګرځوي نو بیا دا شاګانې هم وداغلی شي په دغه سزا سره. او دا به ورته ویلی کېږي چې هذا ما کنزتم دا هغه مال تاسو جمع کړی دی لانفسکم د خپل ځانونو دپاره فذوقوا نو وڅکئ ما هغه څه کنتم چې وایي تاسو تکنزون جمع کولم